او د کتاب صحیح بخاری داسې ترتیب کړی دی خایسته چې په داسې ترتیب سره د محدثینو د ابوابو تراجمو د لګولو په اعتبار سره بل کتاب کې نشي او بیا چې کوم د دین بنیاد دی او اصل دی چې هغه تبنګ او تاسو شي وایو توحید د الله جل جلاله نو د خپل کتاب اختتام کوي بل کتاب ختمي په کتاب التوحید او په کتاب التوحید د دې وجه د ختمي چې د هغه د مخکې کتاب الاتصام بالکتاب والسنه دي او هغه د دې وجه چې په تمام او په ټول احکام شرعیه کې کتاب الله او سنت رسول ته ضرورت او ټول احکام شرعیه چې څومره دي چې هغه تمګه مختلف علمونه وایو فقه ورته وایو علم حدیث ورته وایو علم شریعت ورته وایو نو ټول جميع احکام شرعیه چې کوم دي دا غیر ماخذ کتاب الله او سنت رسول ضروري خبره او د دې نتیجه ده چې کچر تقدانو خاصه داسې مسله را پیدا شوه په یو کتاب کې کاغه ورکولې سي تصنیف کړي او کولو کې ولې سي کړي چې د قران او حديث نه خلاف و او ټول هغه مسله بیا دا د دې نتیجه لکه چې موږ دا وایو چې فقه او احکام شرعیه د دې ماخذ کتاب الله او سنت رسول نو بیا دا خبره زیره او بیا کتاب اعتصام بالکتاب والسنه د کتاب التوحید پر رد علی الجهميه اخیری کتاب او دا غیر مخکې دا کتاب الاعتصام اشاره ورکړه چې د کتاب الله او سنت رسول بنیاد اصل هغه توحید د الله جل جلاله او بیا اخیری اختتام په کتاب توحید باندې وکړ او په دې کتاب کې هغه د خپل هغه حدیث چې د پښتو باندې د پښتو د صحت لپاره د صحت روایت او د احادیث د لپاره هغه حدیث چې د دې کتاب را نقل کړي چې د پښتو باندې او امام بخاری ډېر حدیث زه په دې خپل کتاب کې هغه په رقیب الله باندې رد کړی او مختلف تراجم د ابواب په دغه عنوان باندې لګول خو په کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه او په کتاب التوحید کې بالخصوص هغه روایت را نقل کړي دي خپل شرط پورا چې په هغه کې په هغه فرقه والو باندې رد کړي دي او دا هغه فرقه والو د رد لپاره چې د هغوی عقاید د اهل سنت والجماعت خلاف هغه جبريه قدريه معتزله منتزقه جهميه معتزله وغيرها او دې په اخر کې دغه فرقه والو یو فرقه ده چې هغه معتزله او دغه معتزله فرقه اساتذه هغه جهميه دا د جهميه فرقه شاه ځکه د توحید کتاب التوحید فی الرد علی الجهل ځکه ابن عطا چې کله د اعتزال دار اختیار کړو هغه درس راوړو ابو الحسن او د چې کوم د استاد جهم بن صفوان امام حسن بصری شاګرد دی هغه وفات دی په 110 او د حسن بصری رحمه الله نرسو 18 سال درس او سبق ویل دي چا سره د جهم بن صفوان او د جهم بن صفوان په ترمذ په 128 هجری کې سلم بن احمد رحمه الله جهنم ته سره د دې په سرکاري وډو او دا ډېر به ګمراه د دې استاد چې جعد بن درهم امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه لیکلي خلق او افعال العباد او مقالات الاسلاميين امام ابو الحسن اشعري چې عبد الله قیصری د واصل فخار کې گورنر او د دوی اختر دا سبق د مسلمانانو د ویښولو لپاره خطبه یې وینا وی تقبل الله ضحايا فاني مضحي بجعد بن درهم الله دې تاسو وزهي قبولي کې زو وزياتون کې چې موږ یو
جاد بن درهم تړلې او ویستو او د مانځل وروسته ضروري اختر په وځي زخ او علت دا سبب دا چې د ابراهیم صلی الله علیه وسلم خلیل الله دغه جنس او موسی علیه السلام خلیل الله ځکه چې الله کلام الله متکلم وکلم الله موسی کلام متکلم دی نو بالمجاز ځکه چې جهمیه او معتزله چې باندې کوم رجل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې د بارے چې د الله اسما چې څومره دي صفات دا ټول حقيقي او دا غي مذهب دا چې د الله پاک ذات منو چې ذات او صفات د الله تعالی د سره منو ولې چې دا دلالت په اشتراک او په تعدد دا قاعده قواعد باطلا امیر اسلام د مسلمانانو خرابونه لپاره په دې کې غټ ائمه او قرباني ورکړي دي په وخت باندې امام احمد بن حنبل اټو امام احمد بن نصر الخزاعي رحمه الله اخر شيء او دا عقاید د دغه خلق چې قران مخلوق الله پیدا کړي بغیر الله خالق د قران دی د کلام دی او ائمه اهل سنت والجماعه عقیده لري چې القران کلام الله دی په دې وجه جهان دا استاد ابان بن سمعان دجال بن دجال او بیا دا استاد لبیب بن عاصم چې د چا استاد هغه يهودي هغه دا غره سخر یا مو دا او دا سلسله راغلی شو کتابونه علماء ته باقاعده مقبو نه څه په اظهار کوي چې رجی حقایق یو دا کده چې الموجود محمود موجود محمود او محمود فانی نو الجنه والنار جنت او دوزخ په دواړه فانی کېږي ختمي امام طحاوی رحمه الله په دې کتاب کې د مذهب مستحيل عقیدة الطحاویہ او بیا د هغې شرح عقیدة الطحاویہ کې دا مکمل بحث او په نورو کتابونو مقالات الاسلامیین کې امام ابو الحسن اشعری رحمه الله د جنت او دوزخ په دې حاله پوری او جنت باندې کېږي او اهل جنت باندې کېږي